بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. د صحیح البخاري په عربي شروحو کې فیض الباري چې دغه شرح په باره کې علما فرمایي چې څوک حدیث درسي او دا شرح یې مطالعه کړی او کتلی نه وي، ګویا تحقیقات یې نامکمل. فیض الباري چې په عرب او عجم دنیا کې مشهوره او مقبوله شرح ده، دا د امام العصر علامه محمد انور شاه صاحب کشمیری رحمه الله علمي او تحقیقي افادات. حضرت شاه صاحب رحمه الله په 1452 هجري کې وفات شوی دی او د فیض الباري علمي افادات مولانا بدر عالم میرټي رحمه الله چې د حضرت شاه صاحب رحمه الله شاګرد دی په 1415 هجري کې وفات شوی دی، هغه جمع کړی. فیض الباري نور تعارف ته ضرورت نه لري. حضرت شاه صاحب رحمه الله چې په دغه شرح کې ذاتي توجیهات د فقه حنفي او مذهب حنفي لپاره مضبوط او قوي دلایل او په مجتهدانه بصیرت سره د حضرت شاه صاحب رحمه الله د احادیث تر مابین تطبیقات پیشي. حضرت شاه صاحب رحمه الله فیض الباري اگر چې مختصر کتاب مختصره شرح ده، لیکن ډیر علوم پکې جمع دي، مطالعه ډیر اهمیت لري او ډیره مفیده ده. یوازې دا نه چې د حدیثو دپاره بلکې د نورو ډیرو کتابو دپاره، خاص کر د فقه دپاره مطالعه کول ډیر مفید دي. د حضرت شاه صاحب رحمه الله تمام کتب که په عربي کې دي که په اردو کې دي، ملفوظات دي یا ذاتي تصانیف دي، مطالعه کول یې ډیر ګټور او ډیر مفید دي. د حضرت شاه صاحب رحمه الله د کتابو یو خاص امتیاز دا دی چې بعضې وخت د ډیرو کتابو مطالعه کولو وروسته، د ډیرو کتابو را جمع کولو وروسته یو تحقیق یو مسلې نکتې عبارت حل کولو ته انسان نه رسیږي، لاسرسي مطلب هغه نه حل کیږي. لیکن د حضرت شاه صاحب رحمه الله په کتابو کې په یو اسانه تعبیر 2-3 لیکي کې هغه مسله او عبارت او نکته تحقیق هغه حل سوی او دا یو په څونه فني اصولي انداز باندې چې د ډیرو کتابو دپاره د ډیرو شروح دپاره پیدا وکړي. د حضرت شاه صاحب رحمه الله په ملفوظاتو کې دا نقش دوام، ملفوظات محدث کشمیری، نوادرات کشمیری، انوار الباری چې تر کتاب الحج پورې د صحیح البخاري شرح د حضرت شاه صاحب رحمه الله زوم لیکلی ده او دا رقم د حضرت شاه صاحب رحمه الله پر ترجمه او سوانحو چې کوم کتب لیکل سوي دي هغه مطالعه کول ډیر مفید او ډیر ګټور دي. فیض الباري یا په عربي رسایلو کې د حضرت شاه صاحب رحمه الله بعضې عبارتونه داسې شته چې هغه یو وار مطالعه کول نه بلکې 3-4-5 واره مطالعه کول غواړي، خو مطالعه یې په هر صورت ډیره مفید او ډیره ګټور او ډیر علوم پکې دي. په معاصرو علماو کې بیا د حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوي رحمه الله چې په 1402 هجري کې وفات شوی دی، د الکنز المتواري په معادن اللؤلؤ الدراري و صحیح البخاري په دغه نامه باندې په 60 جلدونو کې شرح ده پر صحیح البخاري باندې. دا الکنز المتواري دا د حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوي رحمه الله خلفاو شاګردانو د حضرت شیخ الحدیث رحمه الله د کتابو څخه د تصانیفو تقاریرو څخه هغه افادات را جمع کړي دي، د شرح په انداز باندې ترتیب ورکړی دی. دغه 60 جلدونو کې شرح اول جلد کې چې کومه مقدمه ده، مقدمه یې ډیره اهمه ده او ډیر مفید او علمي مباحث پکې دي. په لوی شروح او مشهور شروح کې التوضیح لشرح الجامع الصحیح دا مشهوره شرح ده چې په 6 جلدونو کې نن سبا د بیروت څخه تبع ده. دا په د صحیح البخاري په شروح کې مشهوره شرح ده. او الکواکب الدراري چې دا هغه شرح ده حافظ ابن حجر علامه عینی د دغه شرح څخه استفاده کړې ده او دا په اولنۍ شروح کې په 25 جلدونو کې دا شرح د صحیح البخاري. فتح الباري د علامه ابن رجب الحنبلي رحمه الله شرح چې نور ډیر تصانیف لري، دا تقریبا په 9 جلدونو کې دا شرح او دا رقم د علامه جلال الدین سیوطي رحمه الله شرح التوشیح په نامه باندې چې علامه جلال الدین سیوطي رحمه الله نور ډیر شروح کتابونه لري په 9 جلدونو کې د التوشیح په نامه باندې. او منحة الباري د شیخ الاسلام ابو یحیی زکریا انصاری رحمه الله چې په 916 هجري کې وفات شوی دی، دا په 10 جلدونو کې پر صحیح البخاري باندې شرح ده. ورسره بیا بعضې شروح په اردو کې چې هغه ډېر اهم شروح دي، هغه باندې به انشاءالله تعالی کلام کوو. دا چې کوم شروح موږ ذکر کوو د صحیح البخاري خو نور شروح ډېر دي، انشاءالله تعالی په دغه باندې ضرورت پرې کېږي، کفایت کوي او ډېر لوی شروح دي، مطالعه کول یې ډېر وخت غواړي. دا فتح الباري، عمدة القاري، فیض الباري، ارشاد الساري، دا ډېر لوی شروح دي او ډېر مشهور شروح دي.
دغه قدر به ان شاء الله تعالی کفایت کوي. وروسته به بیا د اردو کې چې کوم شروح دي هغه باندې مختصر کلام اهم شروح به ذکر کوو ان شاء الله تعالی. او بیا چې په دغه فن کې کوم کتب لیکل شوي دي مشهور کتب او یا اتیا دغه کتبو تذکره او بیا نور چې کوم شروح دي